हर ज़वान मशर बाबा वाये ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कुल यौज़े मासरा वाये ख़त्म नबूवत जिंदाबाद हर ज़वान मशर बाबा वाये ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कुल यौज़े मासरा वाये ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कुल यौज़े मासरा वाये ख़त्म नबूवत या हर ज़वान मशर बाबा वाये ख़त्म नबूवत जिंदाबाद په ناصرپور کې د عالمي ختم نبوت د سرود لاندې د مفتی بلال اقبال او د مفتی سید الله شاه زین نگرانی ختم نبوت کانفرنس منعقد شو. د دې پروګرام مشر میلمه امیر ختم نبوت مردان مولانا قاری اکرام الحق صاحب په دې پروګرام کې د علماء او مشایخ سره سره د علاقې خلکو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی و. د دې پروګرام آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو. مولانا مفتی بلال اقبال صاحب راغلي میلمنو ته په خیر راغی او د خادم علما دلنواز خاکسار او د مولانا سلیم د پروګرام په مرسته کې د هغوی شکریه ادا کړه. د 400 نه راغلي میلمه نعتخوان قاری فضل امین شاه صاحب په ډېر ښایسته انداز کې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ماده سرایي وکړه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله الله ويمزو ستاب ذکر پایمزو یہ مالک دا کل جہان عاجز بندہ ستایمزو اللہ 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 وایمزو ستاپ ذکر پایمزو یہ مالک دا کل جہان عاجز بندہ ستایمزو اللہ اللہ. مقررینو په کامیاب ختم نبوت کانفرنس منعقد کولو باندې منتظمینو ته شاباسي ورکړو. مشر میلمه قاری اکرام الحق صاحب په خپل خطاب کې د مسلې ختم نبوت نه حاضرین خبر کړ او وی چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس د نبوت دروازه بنده ده. اوس که ناصرپور کې وګورو نو قادیانان به نه وي، خو که چېرې بیا نظر وګرځو نو چې میډیا کې موږ څنګه یوټیوب کولاو کو یا ګوګل کې سرچ کوو یا چېرته فیسبوک کولاو کو نو اکثر آیډۍ او اکثر پیجونه چې وي نو دا د قادیانانو وي. بیا زموږ نوجوان نسل ته که موږ عقاید خولې نه وي او د هغې دا شیطانت او دا دجل ورته خورلی نه وي نو هغه نوجوانان د هغې په خوږو خوږو خبرو روان شي نو کله د کینیډي جانس وي کله د لندن وي نو نن سبا خو نوجوان نسل پاکستان حالات خو داسې دي چې غربت دی نو هر سړی وایي چې زه بهر لاړې هغې په دې طریقه بیا د نور شهواني طریقو باندې په هغې باندې روان کړي یا تصویران ورته رالیږي او عقاید هم ورله تباه کړي. نو اکثر د بهر ملکونو کې چې مونږ کتلي دي په بعضې ملکونو کې نو هغه زمونږ ډېر ښه ملګري اول ته ورله دې عقیدې تباه کړي دي نو چې کوم دې ځای نه په عقیده لکه اوس اکثر نوجوان نسل به دلته ناست دي جلسه کې دی چې د عقایدو نه خبر شي او د هغې شیطانت نه نو دی بیا د هغې په ارواني کې نه راځي. الحمدلله دلته کې نن په ناصرپور کې یو عظیم الشان د حفظ ختم نبوت کانفرنس په نوم باندې پروګرام جاری دی چې هغې ته نور مشران روان دي. محترم مشر مولانا قاری اکرام الحق صاحب او دارنګې د دې علاقې د جګړه د علاقې د ناصرپور د علاقې علما کرام او غیرتمن مسلمانان الحمدلله په دغه کانفرنس کې شریک دي. زموږ استاسو بلکې د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی
د قیامت پورې به بل پیغمبر نه راځي. دا زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو عقیده ده. کم کس مرزا غلام قادیانی بدبخته چې د نبوت په دې پاکه لمن باندې داغ لګولو، په دا پاکه جامه باندې داغ لګولو، هغه بدبخته باندې موږ لعنت وایو او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ذات باندې زمونږ د ختم نبوت عقیده او زمونږ ایمان دی. او ټول مسلمانان الحمدلله بچي لکه اوس ما په دې پروګرام کې ماشومان نه تاسو کو چې ختم نبوت اغي زنده آباد موي. دا تاسو مې مو کو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ناغي به مال جواب راکو آخري پیغمبر دی. نو الحمدلله د مسلمانانو د زړونو نه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم محبت نه چا وستري نه سو کوستي شنه د قیامت پورې نشي وستي. نننې پروګرام د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت وی سینا سرپور په سطح باندې یو عظیم پروګرام دی. ماشاءالله ډیر کثیر تعداد کې مرګري راغلي دی او پروګرام کې شرکت کړي. د دې ملما یو حضرت مولانا مفتی قاری کامران صاحب چې هغه امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د خلک جګړه، او بل مهمان خصوصي هغه د مردان نه تشریف راوړی چې حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دی چې هغه د دې پروګرام نننی ملمانه دي. زه شکریا ادا کوم د ټولو ملمنو او خاص کر د چمکني ټي وي چې هغه موږ له وخت راکو او زموږ دی پروګرام ته یو خصوصی توجہ کو یو رونق ولور کو. آج کا پروگرام ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے وی سی ناصرپور میں اس بات کی یقین دہانی کے لیے ہے کہ آخری دم تک ایک ایک بچہ جو ہے اس بات کی گواہی دے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے نبوت کے طور پر نہیں آنا. یہ اس امت کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے نہیں آنا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ پروگرام اسی سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے. اسی سلسلے میں جتنے علماء کرام آ رہے ہیں سبھی یہی بات کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک جو یہ پختہ عقیدہ ہے یہ سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. په اخره کې د ملک قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا ورسته شوه. نعمت سبحان چمکني ټي وي ناصرپور.